السلام علیکم کتونکو دا وخت مین بازار د سبزی مارکیټ کې موږ دلته موجود یو دا وخت د رحمت لوهار په دکان کې موجود یو تاسو وینئ چې دلته د قربانۍ لپاره چړې پوره سامانونه چې څه هم دي هغه تیار شوي دي دا چې دکان دی دلته زه سره بله خبرې وکړو تېر کال چې به کله هم دلته داسې اختر وي یا به داسې غټ اختر به د قربانۍ ورځې به وي دلته به ډېر زیات رش و خلک به راتلو سوداګان له او د قربانۍ لپاره چې دی ځان له به یې دا مختلف چاړې صبرونه او دا سامانونه اخیستل اوس دلته به ډېر زیات رش و اوس دا تصویرونه چې دا کارګر چې دي هغه هم ټول دغه قسم کې فري ناست دي سامانونه ډېر تیار دي خو اخیستونکي چې دي هغه په نش برابر دي رحمت لوهار را سره موجود دی دې سره به هم په دغه حواله باندې خبرې کوم رحمت خان دا ته ووایه چې د نورو کلونو په نسبت باندې دې کال ستاسو کار څنګه روان دی د لاکډاؤن د وجې لکه څلورم حصه کارونه نشته څاروي هم ګران دي خلک په څارویو پسې ګرځي مهنګایي ده ګراني ده ډېره زیاته او پروس کال به چې خلک موږ ته په قطار کې ولاړ او ډېر زیات کار به او څه کال یې دا وایم چې اختر شته او که نشته بالکل او تاسو خو سامانونه ډېر زیات تیار کړي دا ته وایي ستاسو کوالټي کم شیزونه ډېر ښه دي چې هغه ستاسو مطلب یو نوم دی په هغې ستاسو نوم دی هغه ستاسو سره ډېر ښه یا د چا ضرورت هغه دلته تاسو ورته ویلی چې هلته راشي یاره چې په ټول سواد کې دا ټول خلک تیار سامان راوړي موږ خپل جوړوو اوس موږ د ماشین خپل جوړ کړی دی خپل کوم اوس هر شی لکه چې څونه د قربانۍ کې ستاسو سامان دی ټول موږ خپل جوړوو دا خلک د وزیر آباد نه راوړي خو په دې وجه بیا هم زموږ د ټولو دواران نه لکه کار کوي کار هم کوي او بل دا دې سره چې تاسو خپل دلته جوړوئ په هغې به کمه خرچه هم راځي نو مطلب دا په کم ریټ به خلکو ته یو ښه معیاري سامان میلاویږي ټیک ده تاسو راته دا ووایه ستاسو نوم څه دی او دا ځل کاروبار څنګه روان دی تېر کال په نسبت باندې زما نوم اکبرخان دی او کاروبار خو ډېر خراب دی ځکه چې دا وبا کومه راغله کرونا وایرس د هغې په وجه نه که مکمل یوازې زموږ نه د ملک حالات ټول ګډوډ شوي دي هر کاروبار او هر دغه وانه لکه روټۍ ډېر ګران شي د روټۍ ګټل ځکه چې تر روډ راوځي نو لاکډاؤن دی لاکډاؤن په وجه باندې تو خپل کاروبار په صحیح طریقه باندې نشي کولی نور کله چې به نو ډېره ګډه به ډېر دغه به خلکو به موږ ته لکه نمبر یو دا دغه به اوس چې دي اوس دې ځل چې دی تاسو د هر څه وګورئ مټیریل ته وګورئ المارۍ هر څه ټول ډک شي واپس دې ټایم نه بهر څه ختم نه اوس هر څه واپس ډک دي څوک وایم نه چې اختر دی لکه اډړې چړې به خلکو راوړي دا ځمکې دا هر څه به ډکو د زړو دغه نه تېره کول لپاره نو نه څوک اډړې راوړي او مټیریل چې کوم دی عام تاسو ولیدل هغه هم لا پراته دي تاسو څه ګڼئ اکبرخان چې دا مهنګایي ده که نه دا لاکډاؤن د وجې نه کاروبارونه هم ختم شي نو لاکډاؤن د وجې زه خو دغه پوینټ دی چې لاکډاؤن د وجې ډېر کاروبارونو باندې ډېر غټ اثر پرېوتی دی صحیح ډېره مننه کتونکو دا و اکبرخان او رحمت علي لوهار په دې دکان کې موږ موجود یو څنګه چې تاسو وایئ دی دلته خپل سامانونه راخلي موږ ګورو دی یو ماشین جوړ کړی دی خپل ایجاد کړی دی چې دلته په اول ځل په خیبر پښتونخوا کې داسې یو ماشین ایجاد شوی دی چې هغه پلک هم په خپله وهي دا دی رحمت علي دا یو لوهار دی دا یو انجینیر دی د دې سواد سره د تعلق دی چې کوي چې دا څنګه دی وهي دا باقاعده د ورته دا موټر لګېدلی دی ورته موټر ورته لګېدلی په بیلټ او ګولۍ ماته کړي دی په دې ښه ټیک ده دا یو ماشین د په خپله باندې ایجاد کړی دی چې پلک په خپله وهي د موټر په ذریعه باندې رحمت علي خان دا سوچ دې څنګه راغی چې مطلب داسې یو ماشین ته ایجاد کو چې هغه د پلک وهل په دې کار کې ستاسو په کار کې د پلک وهل ټول نه ګراني دا سوچ تا څنګه راغی چې د پلک وهل ایجاد ما سره به دا شاګردان چې کله به یې په کوم درد دی کله به یې ستړي شو چې بس په نیټ کې لګیا وم چین والا دا ماشینان مې هسې ولیدل نو بس سوچ مې وکړ مې راشه دا شی جوړ کړه چا ته به مې نه چې ماشاءالله دا د لسو کسانو ملاقات صحیح ده او دا کم سپیس سره اوچتېږي نو مطلب دا به زور ډېر کوي دا جی په دې کې یو ټک د زوم ورکړي سنگل هم کوي ریپورټ هم کوي نو دې پدې چې تا کار کوي نو دې 200 روپۍ دی
صحیح مطلب انسان چې په کله اوچته او راښکو نو هغې سره به ډېر زیات ګران و صحیح نو مدي سره ستاسو کار نور هم اسان شوی دی بالکل ټیک ده ډېره مننه دا د سوات یو انجینر دی رحمت علي لوهار بل ماشین نه هغه زه کوشش کوم نه د پوره سواد نه پوره سواد ته به نه ما دغه ماشینان به دې ځنه بیا تاسو ورکوئ ټیک ان شاء الله سرګاو ته اجازه به جوړایي بالکل رحمت علي خان دغه دعا هم کوي چې مطلب زه دلته یو بل ماشین جوړوم بیا پوره سواد کې چې څومره هم دغه سامانونه دي قسم د چړې د صبرونه یا نور داسې د سامانونه دغه به زه بیا دلته لوکل چې ساده باندې چې جوړوم ها دا هم دي چې دا به خپله جوړه کړې ده دلته سواد کې دا مونږ جوړ کړی صحیح دا ستا خپل د لاسو ټیک ټیک ده دا رحمت علي خان دی ډېر ښه انجینر دی سواد کې چې دی داسې ډېر ټیلنټ چې دی موجود دی د خپل باندې سپورټس مین هم پاتې شوی دی د بچي چې دي هغه هم باکسران دي د یو سپورټس مین هم دی ځکه چې دی ژوندی دی او نوي سوچونه کوي او دغه شان کې نور څیزونه چې هغه جوړوي کتونکو دا یو بهرکوټ افغان پروګرام ستاسو سره مې شریک کړو تر دې مخ خپل قربا مراد علي خان له اجازه ورکړئ د لوی الله په امان